أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نانی درس کے با انشاءاللہ العزیز سورة آل عمران پارہ نمبر 3 رکو نمبر 2 او آیات نمبر 10 11 12 دا درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. اوس دلته دا چې نو ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم هدایتونه چې نو هغه د يهود مدینه د يهود مبارک نازل شي ولو مدینه ته چې نو هغه يهود راغلي ول او دوی په مدینه باندې د يهود داسې چې نو هغه قابل شي ول افرادی طاقت هم د دوی سیوا علم وسره هم ولو او د هغې سره مالی طاقت قوت چې نو دی هم ډېر سیوا د یهودو درې قبیلې چې نو هغه هلته پاتې کېدی بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینقاع دا درې قبیلې چې نو هلته د دوی وي دوه قبیلې چې نو هغه د کافرانو مشرکانو وي اوس او خزرج خو دوی په دغه ځای باندې داسې فایز ولو چې د اوس او خزرج دغه نورو قبیلو دوه که خپل چرته جنې نو زوی لور له واده کوی نه کول نو هم به د دوی نه اجازت اخیستو د یهودو نه او دې سره چې نو دوه که چرته په غټ سفر باندې تلل غټ تجارت له بوتل نو هم به دوی نه اجازت اخیستو که د یهودو د هغې محلي رئیس د هغه به له اجازت ورکو مشر نو دوی به دغه کار کولو که هغه به د اجازت ورنکو نو دوی به نشو کولی دومره د یهود چې نو هغه دوی قابل شي ول نو دوی په دغه علاقې باندې چې نو هغه قابض ولو نو بیا دغه نه ورستو اوس دوی دې ته راغلي څنګه ول نو دوی که خیال مو کړی په تیر درس کې مونږ ویلي ول چې کوم قرآن کې هم د هغې ذکر دی توبه بادشاه اسد بن ملیک دا نو هغه یو بادشاه تیر شو مخکې او دا ډېر نیک سړی و نو دغه بادشاه چې نو توبه اسد بن ملیک رحمت الله علیه وای دې سړی چې نو هغه ولو نو د په مخکینی کتابونو کې کتلو چې په آخرت کې به یو پیغمبر مبعوث کیږي او داغه مزویا بیا چې نو هجرت کې او هجرت نو وروسته هغه مدینه منوره ته راځي او دلته به پاتې کیږي نو په هغه وخت کې د حضور علیه الصلوۃ والسلام د پیدایش نه 900 کاله مخکې د تیر شو د یمن وو نو د هغه وخت نه نو یو خط ولیکل او په هغه خط کې نو هغه دا ولیکل ک چرته زستا په استاسو د ژوند چې نو هغه زمنګ په دې دور کې راغلی وي ما به تاسو ډېر خدمت کړو ما به تاسو خپو باندې زور کړو ما به تاسو لخ پیچ نه نو هغه انزل ډېر چې نو ادا کړو او زه وس نه جنې نو هغه ستا کلمه وایم او ستا د دین چې نو اقرار کوم دغه خط ولیکل او دای کې خو د راتلو ان تر دی چې د ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه تر ورسېدل او دا هغه کور کله چې حضور علیه الصلوۃ والسلام هجرت وکړو نو د هجرت نه ورستو که تاسو خیال کړئ چې کله انصار ټول غوښتل چې د الله رسول زمونږ سره چې نو زنګ په ځای کې پاتې شي نو نبی علیه الصلوۃ والسلام تاسو دا اوخه پرې دی دا د الله پاک د طرف نه مامور ده کم ځای کې چې دا غواړي التی بچی نو هغه پاتې کیږي نو دا هغه کورو د هغه وخت نه دغه توبه بادشاه چې نو هغه حضور علیه الصلوۃ والسلام نور کړو د قشاداتلو او هغه خطونو بیا ورته دغه خط چې نو میلاو شو نو د یهودو په تجارت کولو تلل نو دوی په مدینه منوره کې دغه کسانو سره دا خط ولیدو نو چې کله دوی دغه خط ولیدلو نو دوی دغه د پاره چې نو هغه رااله چې دغه پیغمبر باندې به مونږ ایمان راوړو مونږ به دغه پیغمبر د ټول نمخ کې خدمت وکړو نو د نبی علیه الصلوۃ والسلام د بعثت نه 400 کاله مخکې د یهود دلته رااله د په مدینه کې آباد شول نو دوی دومره مستحکم شول آلتي خو چونکې آلتي دوی بیا انتهایی ضدي قوم هم دی نو زید هم په دې کې چې نو هغه انتها درجه دی نو د دې په غزید په وجه باندې بیا وی چې دا د حضور علیه الصلوۃ والسلام د حضرت اسحاق علیه الصلوۃ والسلام په اولاد کې رانلو نو موږ دا پیغمبر نه منو
څنګه چې اولنې سپاره کې تر شو وکانو من قبل یستفتحون به چې دوی د حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې چې نو په نوم په برکت سره به د کافرو خلاف چې نو هغه وسیله غوښتله فتح به غوښتله خو چې بیا کله رالو نو بیا دوی دغه پیغمبر انکار وکړو. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه ورته وی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم چې دا کسان چې کم کافران دي د دې د دومره مال د دې د دومره افرادی طاقت او قوت دا به نه د دوی په دنیا کې په کار راشي او نه به دا د دوی چې نو هغه په آخرت کې په کار راشي دا به دوی له هیڅ فایده چې نو هغه هم نشي ورکولی که دوی د دین خلاف ورتېدل نو دا طاقتونه دا قوتونه دا دوی له هیڅ فایده چې نو هغه نشي ورکولی. نو دوی په باره کې دا آیاتونه نازل شو او دې ته وویل حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله وایي ته دې ته ووایه قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جهنم. نو کله چې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام بدر چې نو هغه فتح کړلو بدر کې چې نو هغه یوم الفرقان ورته الله وی کافرو ته لوی شکست نو هغه میلاو شو د کفر تنزل او د اسلام چې نو ترقی شروع شو نو چې واپس یې کې کله رالل نو په دې کې یو سړی کعب بن اشرف در دې پادری هم لوی سړی چې نو هغه وو مالدار هم نو کعب بن اشرف دا خبر وکړه حضور علیه الصلاۃ والسلام دې چې نو هغه بنو قینقاع بازار کې راوغختل د ټولو له دعوت ورکو نو چې کله دعوت ورکړلو نو کعب بن اشرف او دغه کسانو يهود دوه ورته وي د تا چې نو د ناجاړو سره جنگ کړو jihad دې کړو دا غوي ته مغلوب کړل خو مونږ سره ته نو هغه پن جواز مې پته بولګي چې څنګه چل کیږي نو مونږ يهود چې نو هغه تجربه کار مونږ سره مال هم شته قوت را سره شته افراد را سره شته نو زمونږ سره چې ستا معرکه راشي نو تاسو پته ولګي. الله جل جلاله آیتونه لیکل بیا دې پس د بدر واقع هم د دغم نو بیا چې کله الله رب العزت په 3 هجری کې د جنگ احد نه ورستو چې کله هغه بیا الله پاک دې له شکست ورکو نو بنو قینقاع او بنو نذیر دا ځوان چې نو هغه جلاوطن شول دی وتختل او قریظه چې نو هغه څه کسان د الله پیغمبر چې نو هغه غلامان جوړ کول سې ول چې نو مردار کړل او نور دی بیا خیبر ته بیا د خیبر نه ورستو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې نو هغه شام ته جلاوطن شول نو دې دغه سزا میلاو شو. نو الله جل جلاله فرمای ان الذين كفروا دینه مراد کافرانم دي او دغه يهود د مدینه دي لن تغني عنهم اموالهم دینه بددي مالونه به پکار را نشینه اولاد کله چې د الله رب العزت چې نو هغه پکړ لاشي و اولئک هم وقود النار الله وی دا د دوزخ چې نو هغه خشاک نه کدا می آل فرعون بده دې چې نو هغه معامله د دې عادت پشان چې نو د قوم د فرعون دی ولی قوم د فرعون هم چې حضرت موسی علیه السلام خولیدو پته وته ولګی چې دا حق او سچ پیغمبر دی نه هم معجزه ورته چې نو موسی علیه السلام مخوي او د هر یوې نه ورستو به دا موږ به ایمان راوړو خو د الله نه دعا وکړه چې زموږ نه د عذاب اوچت شي چې هغه عذاب به اوچت شو بیا به د خپل خبرې نه واپس شول نو الله وی په دې حد درمۍ کې د حق نه په انکار کولو کې په کفر باندې په اصرار کولو کې کدا به آل فرعون د دې عادت د دې معامله په شان د آل د فرعون ده څنګه چې آل د فرعون چې نو هغه هم د قشان تزيد وکړنو اناد وکړلو دین اسلامي قبول نکړو الله هلاک کړو د قشان تی الله پاک دی هم هلاک کی والذین من قبلهم کم چې د دین مخکو یعنی عاد او ثمود کذبوا بآیاتنا الله وی زمونږه آیاتونه چې نو هغه دروغجن کړل نو الله رب العزت د دې د ګناهونو په وجه دی ونیول فاخذهم الله بذنوبهم ای بسبب ذنوبهم د دې د ګناهونو په وجه الله رب العزت آسی چاله عذاب نه ور کوي نه الله رب العزت آسی بچا باندې چې نو سختی او تکلیف راولي خو چې څومره د انسان ګناه او نافرمانی سوا شي نو باغ په قدر بیا الله پاک نسی قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون نو مونږ وی دینه هم د يهود نه او دوی سره بیا د قوش ولو نو د دوه قبیلې چې نو هغه دوی د قشانت لاړل او د بنو نذیر دوی بنو قریظه دوی سره بیا الله جل جلاله پیغمبر چې نو جلاوطن هم کړ سزا قیدیان چې نو هغه دي هم جوړ کړل الله رب العزت موږ ته صحیح په نصیب کی. ان الذين يقينا كسان كفروا چې کافران دي لن تغني عنهم اس کله وپکار را نشي داغینا اموالهم مالون داغي ولا اولادهم او نه اولاد داغي من الله د الله پوړان شيء حسزم واولئك هم وقود النار
او هم دغه خلق چې نو خشاک دی د اور کدأب آل فرعون معامله د دې چې نو هغه پشان د آل د فرعون د قوم د فرعون ده والذین او دای کسان من قبلهم چې دا غوینه وړاندې یعنی قوم عاد او قوم ثمود کذبوا بآیاتنا هغوی دروغجن کړل زمونږ آیاتونه فاخذهم الله نو ونیول هغوی لره الله بذنوبهم په ګناهونو د هغوی والله الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی قل اوایه للذین کسانو ته کفرو چې کافران دي ستغلبون زرد چې مغلوب بکړی شي تاسو وتحشرون او یوځې بکړی شي تاسو الی جهنم جهنم ته وبئس المهاد او هغه ډیر بد ځای د ورتلو دی ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر وکړل لن تغني عنهم هیڅ کله په کار را نشي دا غوینه اموالهم مالونه دا غوی ولا اولادهم او نه اولاد دا غوی من الله په طرف وړاندې د الله پاک شي هیڅ واولئک هم وقود النار او هم دغه خلک چې نو خشاک د اور دی کدا به آل فرعون معامله د دوی چې نو پشان د آل د فرعون ده والذین او دای کسانو من قبلهم چې دا غوینه وړاندې کذبوا بآیاتنا او دروغ غنل زمونږ آیاتنا فاخذهم الله نو ونیول الله پاک هغوی بذنوبهم په وجه د ګناهونو د هغوی والله الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی قل اوایه للذین کسان ته کفروا چې کافران دي ستغلبون زرد چې مغلوب بکړی شي تاسو وتحشرون او راجم بکړی شي تاسو الی جهنم جهنم ته وبئس المهاد او هغه ډیر بد ځای دی